برغ عالم نو آسمان هر هغه شی کل ما یعلوک یسمى سما چې کوم شی ستاسو د سر د پاسه لغت کې هغه ته اسمان وایي. صحیح شو. سو چې شی لري ورسي وای اسمان ته ورسو وای دا څه کنه صحیح ته وای کوم ځای اسمان کې ناشته چې لوړ سره ناشته وای کوم ځای اسمان نو هر هغه شی چې په سر بری هغه ته اسمان وای. دلته اسمان عبارت ته د وریه دی نه نازل کړي دی الله تعالی من السماء د وریزنا ما انبو فصالت پس بهیدل دی اودیتون وادی ویلیز وادی ویلیز بقدرها تر ډکوالی دی یعنی دومره ډیر باران شوی چې ویلیز ټول د اوبو ډک شوی دی. فاحتمل السیل پورته کړي دی سیلاب زبدن زګ تاسو هم زګ وای آپ سرچی زبدن زگ رابین وسطح دوبو بانے پورتا ومما یوکدون غلیف النار او آغشے یوکدون غلیف النار چی دی اغیبان بلول کئی پور کی ابتغاء حلیت دگانے جوڑو رد تاسو گانا وائی مونگا تا کالے وائی تاسو کالے دیتا وائی مونگ کالے دسرو در و دسپینو در آنیتا ہو عربی کے ورطا حلیہ وائی حلیہ ابتغاء حلیت طلبی داغین گانا یا کالے جوڑول او متاغی یا نود ضرورت سامان زبدن پاغیبان ام زگرازین اسلو پشان دا زگد دیو اس دا اللہ تعالی مثال ورکی کہ دا حق و دا باطل معرکہ دا با انسانی تاریخ کے ہمیشہ روانی دا حق و باطل معرکہ ځکه دنیا کې به حق هم وي او باطل به هم وي نو چې وینو معرکه به خامخا روانه بعض اوقات وقتی طور باطل په حق باندې غالب راشي او دا حق تر لاندې پټ شي حق تر لاندې نو الله تعالی فرمایي چې د سیلاب هم تاسو کتلی کله دا زکه دومره غالب راشي او بنخ کاری صرف زخ کاری او بنخ کاری صرف زخ کاری یا الله تعالی فرمایي چې تاسو زرګر وایو ورته زرګر د زرګر دکان کې و مکتلی چې هغه د هغه کټوري کې د سره در ورواچي دومره زک راشي ازر نخکاری اثر زر نخکاری اوس الله تعالی فرمایي چې اوس د دې سرو زرو او د دغه زګ یا د اوبو د زګ مقابله وکا د دې زګ ځان خپل وجود نشته بلکې د دې وجود مرهونه منت ته د اوبو د دې زګ وجود مرهونه منت ته د سرو زرو خبر رااله او انجام کار د غزق ختمیدون کې دي او په پاتې کېدون کې دي د غزق ختمیدون کې دي سره اوس پین زر پاتې کېدون کې دي خبر دې کړه نو الله تعالی فرمایي چې تاسو هم امین دل برداشت کېږئ ما بظاهر ک باطل فار ټایم دی غالب امراشي خو بل عاقبت د حیثیت د زګ دی دا به ختميږي او غلاند چې کوم شی ته پرشوي به حق هغه بخکار کیږي صحابه مثال ورکړه کذالک یضرب الله دغرنگ بیان اللہ تعالی مثال للناس خلق کذالک یضرب الله الحق دارنگ اللہ تعالی بیان حق و باطل په مثال سرا فهم الزبد ورچزک دے فیذهب جفاء دلال شی وچی جفاء معنی وچی وَعَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ ارچیاغ شید یعنی اوبا اسرزر چی نپور کئی انسانانو تا وَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ دا باقی پاتش ازما کی کذالک یضرب اللہ الامثال دغرنگ بیانی اللہ تعالی مثالنا للذین استجابوا اغا خلق دپارا استجابوا چی اغی اجابت کرده لربهم دا دعوت دا پروردگار قبول کرده دعوت دا پروردگار دا اغی خلق دپارا الحسنى بہترین جزادا والذین آکسان لم یستجیبوا له چی دی اجابت ندکڑے قبول ندکڑے دا اللہ دا دعوت لو ان لهم دی با آرزو لرد دا قیامت پورس دا چاچه نن دعوت نه قبول کړي الله تعالی وې دې به د قیامت پر تمنا کوي دسو لو ان لهم ما فی الارض جميعا کاشر دوی په اختیار کې ما هغه ټول سامان چې پزما کې دې جميعا ټول ومثله معه او دمر نور والسراد
فافتدوا به چې دای پاغه باندې فدیه ورکړې وی الله تعالی تا غضب نه الله تعالی وای دا چا چې اجابت نه کړې قیامت پر ورځ بدوی دا واړي دا به خواهش کاش چې ټول دنیا مالکان مونږ وي کاش چې ورسره یو دوله دنیا بلوي چې دا دوه دنیاګانې مو الله تعالی فر کړې چې دا قبول ته موږ سزا نه خلاص کړو اولائک دا کسان لهم سوء الحساب د دوی د پارا ناکار اکاؤنٹیبلٹی دا نو ناکار اکاؤنٹیبلٹی آگے تو وہی چې پاره کې اس شی نه اگنور کوي یو پنی پکې شماري الله تعالی فرمایي کوم خلک چې یو ځل د ما د انیمی په لس کې رالل دا غي اکاؤنٹیبلٹی ډېر سخترینه ده او یو سره چې خدای د دوستانو لس کې راغی هغه سره خدای اکاؤنٹیبلٹی کوي نه بس هر څه ولا کاغذ افاق صحیح شو دوستان سره خسړې سکے موږ ورته تسامح وایو څه ورته وایو تسامح معنا دا ده نم راځي باري پټه ده داس صحیح عربي کې یو شعر دی وای ذل حبيب اتى بذنب واحد جاءت محاسنه بالف شفيع وای چې چا سره د زړه محبت وي نو کداغه ګناه او جرم در تخکارم شي استاد بدن د داخل نه داغه سل سفارشیان راوځي چې نه نه سړی سیف الله خان صحیح تاسو څنګه چې سره د دلی محبت وي داغه بد سړی ته ودرېږي نه ودرېږي نو ولې اولائک لهم سوء الحساب دغه کسان ته لپاره ناکاره نه سختي اکاؤنٹیبلٹی او احتساب دی و مأواهم جهنم او زائد جهنم دی و بیس المهاد او ډیر ناکاره زائد ده افمن یعلم آیا آسو چې داغه د عقیده ده علم دی یعنی عقیده ده انما انزل من ربک چې دا کوم کتاب نازل کړی شوی تا تر جانب درفستانه الحق او دارشتیا دی چې دا چا عقیده دا او پیغمبره چې دا کوم کتاب تا ته راغلی دی دارشتیا دی کمن هو اعما آیات سره برابر دی هغه چا سره چې غړون دی نابینا دی چې دا حقیقت ورته نه ښکاري الله تعالی یو سره هغه چې دا عقیده دا چې دا قران د الله طرف نه محمد رسول الله تعالی صلی الله علیه وسلم نو دا حق دی اوس بل سره چې دا عقیده نه د خدای ورته وړوند دی ځکه هغه حقیقت نه ښکارا کیږي خدای وایي دا ډول برابر دي قطعا انما خبر دادا یتذکر چې په دې خبر باندې پویږي اولل الباب د عقل مالکان الله وایي دا خبره دومره ډونګه او عمیق خبره ده چې په دې باندې د عقل مالکان پویږي څوک پویږي د عقل مالکان او د عقل مالکان څوک نو زوام زده عقل مالکین سیف الله خان وایي زمانه بالا خپل څوک د عقل مالک شته نه نثار احمد وایي ارسطو او بهلول هغه زمانه لک اور ټیټو مرتبه کې هر یو سره داوا لري چې زمانه زیاته عقلمند نشتا او صلی الله تعالی فرمایي ته تاسو په معنا کې جزاء عقلمند چاته و الذين دعا کسان دی یوفون بعهد الله چې دای پورا کوي وعده د الله تعالی نو مونږ الله تعالی سره وعده کړی د په عالم ارواح کې کوم ځای کې عالم ارواح کې چې مونږ کله ټول د روحونو په شکل کې نو مونږ الله تعالی سره وعده کړی چې ته مونږ رب یې مونږ الله سره وعده کړی چې ته زمونږ رب او مونږ ټول ستا بندگان یو ته زمونږ رب سوره اعراف دا ټول بندگان واره ټول کړه څوک پکې نه دی پاتې شي let me find out بسم الله الرحمن الرحیم یو څل دعا یاده let me find out او یوصل زور سلام جان ملاش لار ها وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ آیات کاغه چې غستلو پروردگار صاحبن بنی آدم پیدا کو یوصل دعا یا آیت سفلا خان
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ اغسطلی استا پروردگار دا اولاد آدم رایستلیو من ظهورهم د شاگانو دوینا ذریتهم اولاد دوی سوشه اولاد نو دا آدم علیہ السلام روح ولاړو دغه ګوره او ډیر سارا دنیا روحونه ته چا پیرو کا امثال الزر حدیث کې راځي لکه د سرونه روح میګو شکل کې لکه څه شکل کې لکه سره میجام دا تر سرونه روح میجو شکل کې دا ټول انسانان چې قیامت پورې بصوره پیدا کیږي دا ټول ولاړو صحیح شو ها واشهدهم على انفسهم الله تعالی دوی گواهان کړ په ځانونو خپل گواهان کړ څنګه یعنی وعده ته واغستا نو د کوم شي چې ته وعده وکې ته په ځان په خپل گواه شې چې کوم شي ته وعده وکې په ځان باندې په خپل گواه شې الست بربکم الله تعالی ورته آیا نه مذرب تاسو قالو دې ټولو بلا او جی ته زمونږ را دی نو مونږ ټولو منل دي ابو جهل منلیو فرعون منلیو نمرود منلیو د دې دنیا کافر منلیو د تیر دنیا کافر منلیو راتون کی دنیا کې کوم کافران دي ټولو مونږ منلې چې ته زمونږ راوي صحیح او پیغمبر علیہ السلام فرمای دا څومره انبیاء او رسول چې الله را لګړي دي دا دغه وعده د ریمایند کول لپاره را لګړي دي او یې څه دغه وعده مونږ ته را یادې چې ګوره تا الله تعالی سره یو وعده کړی ده چې تب زما ربي او زبستا بندې صحیح شو او دغه وجه ده چې هر یو پیغمبر راغلی دی نو قوم کې دغه وعده ور په یاد کړی ده یو خبره دویمه خبره زمونږ پیغمبر چې راغی صلی الله علیه وسلم او لومبنه وحی ورته رااله نو په لومبنه وحی کې الله تعالی دغه وعده ذکر وکړي چې اقرا بسم ربک قل ولا پنامد رب خپل باندې دغه لفظ رب پکې یاد کړه دغه لفظ رب پکې یاد کړه دغه قران کریم چې مونږ شروع کوو نو شروع کوو الحمدلله رب العالمین دغه رب دا بس تکراری دی قران کې بار بار تکراری دی مونږ چې مون شروع کوو او الحمدلله رب العالمین رکوع تلاړ شو وای سبحان ربي العظیم رکوع نو واپس راځو ربنا ولک الحمد سجدی تلاړ شو سبحان ربي الاعلى چې اخر د مانځه تورسو بیا او رب اغفر لي ولوالدي ربنا آتنا في الدنيا حسنه قران چې تلاوت کو بار بار دا رب ذکر کو شروع پر رب بار بار تکرارو چې اخر ته ورسو بیا تکرار کو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس او دغه انسان چې مرشي نو د مرګ نه متصلا بعد فرشتي ته تپوس کوي نو ورته وای من ربک صحیح شو دا یو کو انسیډنس نه دی دا یو تسلسل دی یو سلسله ده چې هغه تا پرامیس کړی دی الله تعالی سره چې رب می تیز بده بندې پیغمبرانو دا دریا دکړه په دې قران کې دی بیا ریپیټ کولا په مانځ کې دی بیا ریپیټ کولا ټیسټ بدنوم په دغه نامه واستې شي یعنی ټرم تم نه بدلې یعنی ټرمینال جوړ نه بدلې کني فرشتہ داوم ویل شي چې من الہ ہوگا ستا الہ سوکته خو ممکن ده چې سیف الله خان وای چې ردی الہ لفظ سره کنفیوز شو صحیح نو فرشتہ هم تاسو کوي نو سوې من ربک چې چا اعتراض پاتې نشي چې په دې لفظ باندې کنفیوز شو شو په دې لفظ باندې کنفیوز شو الله تعالی نه کنفیوز کوم دینا چې تاسو بوم په هغه کلمه کېږي چې کومه کلمه د ابتدا نه شروع شوه ده کومه کلمه د ابتدا نه شروع شوه نو زداړم بنای وعده ده دا ولې چې زداړم بنای وعده ده یو دویمه خبره دا مونږ چې کلمه وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا یو وعده ده الله سره دا څه ده یو وعده ده الله سره او د دې دوه جملې دي لا اله الا الله او دویمه جمله ده محمد رسول الله د لا اله الا الله حاصل ده مقصد زندگی څه شه ده سیف الله خان مقصد زندگی او د محمد رسول الله حاصل ده طرز زندگی دا ولي تو سره بس دا خلاصه ده د لا اله الا الله حاصل ده څه مقصد زندگی د ژوند مقصد دا چې الله و پیژني د ژوند مقصد دا چې الله و پیژني او د محمد رسول الله معنا دا ده
طرز زندگی چې کله الله دې وپېژندو نو ژوند باندې بیا د محمد رسول الله طرز باندې تیریږي او دا د الله د پیژندګلې ذریعہ ده دا الله د پیژندګلې ذریعہ ده مولانا روم ډېر عجیب خبره کړې ده ها څنګه سیف الله خان سی ویلي چې زندگی آمد برائے بندگی دا مولانا په تمہاری سره وہ زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی مولانا پورا پیو جمله کې دغه خسته خبره کړې چې زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی خبره صحیح اوس دغه د خدای بندگی دا د ژوند مقصد دی خدا بندگی ته برسه څنګه د محمد رسول الله اتباع وکي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر اسلام اتباع وکي اسی بدی بندگی که په بل انداز باندې کې قبول نه راځي اخره چې د پیغمبر د طرز نه بغیر وي هغه به خدای ته قبول نه ده صحیح شو دیو جی سعدی بابا شعر دے کہ محمد است میں خواہم خدا را سوئی سے فلا خانہ است میں خواہم خدا را محمد است میں خواہم خدا را خدایا است حب مصطفی را پیغمبر علیہ السلام تو چې او پیغمبر مونږ ته نه خدای غواړي چې مونږ خدای ته ورسوه چېرته ورسوه محمد است میں خواہم خدا را او خدای نه غواړو چې خدایا است حب مصطفی را تا نه غواړو چې د پیغمبر محبت موږ کې پیدا کړي نه چا سره دی ځل محبت پیدا شي نو دا ټول حرکت به شایسته ښکاري دا څه به شایسته ښکاري شرکات به شایسته ښکاري بیا سره چې څوک ستا خوښي نو سړی بیا غواړي چې جاموم دا خوشان واشي صحیح سړی بیا غواړي چې زما د وختو خراش تراش بوند هغه پشان وي سړی بیا کوشش کوي چې روان دا پشان شي چې زه تر دې مینه سړی بیا غواړي چې هغه سلاړم شي کینی مغشان خبره هم هغه انداز سره وکي او چې څو پورې دغه انداز د پیغمبر مونږ کې راغلی درغه پورې قبولیت ستنه ترې پورې او دغه د قبولیت دلیل ولې ځکه دا مسلمه ده چې دغه محمد رسول الله د خدای خوښ دی د محمد رسول الله د خدای خوښ نو چې څوک ځان دغه په شان کې ناټول د خدای خوښ دی ځکه د خدای محبوب دی نو بل دغه د محبوب په شکل کې څوک وي دغه د محبوب انداز چې چا خپل کو نو بس هغه د خدای خوښ دی واقعي کې راځي چې موسی علیه السلام یو ځل بیان کو ګیره سپینه شروع یو اسرائیلی و پناسو ناغه چې ورته کتل نو بس داغه نو خارج چې خو دا ګیره ولا خوند ورک خو داغه ګیره تورا وا داغه ګیره تورا وا ناغه چې کور تراغه نو سپین رنگ پیدا کړ او هغه ګیره نه ورک او ګیره سپینه او د شپې وفات شو چې خوب کې وکړه بلشبا ورته الله درته سمو وي خدای وبخل وي خدای وبخل وی پسې وبخل کومه مال خوښه وی مانه تاسو کې دا ګیره سپین رنگ ورکړي به مورته یې چې دا موسی علیه السلام بیان کو ما دې ګیره ته کتل ګیره ماته ډېر خوند راک نه زما ګیره تور وا نو ما د پیغمبر محبت کې دا ګیره سپینه کړه نو الله تعالی ته زما پیغمبر زوره وخت نه مال او حیا علی تعالی عذاب درکو صحیح نو واپس خپل سبق ها حضرت ابو بکر الذين يوفون بعهد الله اغكسان يوفون بعهد الله او تورولم نبراون کوله به ځکه به حنا سره تور رنگ یو دی دا نکریز سره نکریز سره به تور رنگ ولای الذين يوفون بعهد الله زمونږ شیخ رحمت الله علیه چې وسوکولی د مولا سره چې صرف تور وسمه ور کړو نو شیخ صاحب وته ډېر عجیبه وی تا کله دا مختورل شروع کړی دا مختورل کله شروع کړی الذين يوفون بعهد الله آکسان واپس پر سبق یوفون بعهد الله چې پورا کوي وعده د الله تعالی ولا ينقضون الميثاق
او نماتی وعدا والذین او آکسان دا دا عقل مالکان اللہ تعالی ذکر کئی چیڑون بنے دا چی خدای سره که موعده کردی دا اغا ماتی والذین او آکسان یسلون چی آغای تڑون راولی ما دا آشے امر اللہ چی حکم کردی اللہ تعالی بہی پاغی بانے او یوسدا چی داغی تڑون راوستیشی نو اس پا تڑون بانے تڑون بانا جوڑو تڑون بانا جوڑو اس دا جوڑ اللہ تعالی حکم کردی چی اول جوڑ براولی اللہ تعالی سرا دویم جوڑ براولی محمد رسول اللہ سرا صلی اللہ علیہ وسلم دریم جوڑ براولی دا اللہ مخلوق سرا سلورم جوڑ براولی انسانانو سرا پینزم جوڑ براولی مسلمانانو سرا شپگم جوڑ براولی خپل دوستان اور رشتہ دار سرا ټول جوړونه په مختلفو میدانونو کې تاسو نو پته ولګی دا چې توڑ او شلون د الله تعالی بالکل خوښ دی شلون د الله تعالی بالکل خو د يهودو بدترین عادت الله تعالی قران کې ذکر کړی دی چې دای د جوړ خیال نه ساتو توڑ به راوستو سبه راوستو شکستان بستان نه شکستان دای د بستان قائل نو د څه قائل د شکستان او شریعت اسلامي د دې قائل دی څه بستان دا خو ډیپند کوي کنه نو ستاسو سورہ البقره سیف اللہ خان صاحب کو غصہ دے سیف اللہ خان تم کی نظر کی نہیں دا خدا سوچی او سڑے ہو ما بیانو کو جمعہ کی حل تکلی کی ہاں نو غیبت پانے بیانو کو دا غیبت دا جریمہ کبیرہ دا یعنی دا میجر سن دے ناغرہ تر بیان نبھا دے مولانا سے مولانا سے روز بوڑا وفات دے مولانا سے میں ہاں دا غیبت واقعی ډیر لوی جرم دی ما او دا ډیر لوی جرم دی ورته چې سړیو کې سینې په یخ شي زړی شي یو ورته د ما ول تاسو څخه افسر وکړ باید د څنګه فرض په دا اسلام لار نه جوړه هغه چې جوړ وسره وکړي د اثر د کور تربیه خراب تام ګډوډي نه بس دا په ډیپند کوي نه نه یو خدا سوي چې یو سړی داسې وي چې سړی دا خو سړی کوي خپل تعلقدار چې دا سړی د کوم مزاج سړی دی چې که زه ورسره جوړ ساتم د اصلاح کېدی شي هلته جوړ مست دی هلته توڑ خراب دی زه که توڑ ورسره وکړم خو هغه هم په ګمراه دی زی به نور په ګمراه کېږي صحیح اوس رشتهدار بیا تا هر یو رشتهدار سړي ته معلوم چې دا کوم مزاج سړی دی که نه معلوم سړي ده مونږ اوس خپل رشتهدار دوستان ټول پېژنو نه مونږ داسې خر دماغ وو مې سړی سړی خپل کزن وي سړی وایي داسې خر دماغ وو خر دماغ سړی دا په خبره نه پوهېږي او کله به لری رشتہ دار وي لری رشتہ دار فها قلمن خبره ته وکړي او چې کله مطمئن کې نو خبره د سره مني صحیح دا انسان الله تعالی مختلف خوینه ور کړی انسان سعدی بابا وایي چې نه هر زن زنستو نه هر مرد مرد سوې نه هر زن زنستو نه هر مرد مرد خدا پنج انگشت یکسان کرد او دا پینځه کوته د یو لاس دی خدای کې دوه کوته یو شان دي خدا پنج انگشت یکسان کرد نه غوي هر سړی سړی نه دی او هر خدا خدا نه ده صحیح هر خدا نه ده او هر سړی سړی په سړو کې سړی دي څه په سړو کې خاص فرق دي چې غسري سړی دي او په خدو کې څه خزي دي چې اخزي دي ها صحیح یا بابا عبدالرحمن هم دغه خبره کړې ده وے چاچ کڑے دے دنیا و تاثری دی داغو پسر پرتے خور ایری دی اوے نادانان کدی دنیا باندے نازی گی دانایانو تداٹو کے مسخرے دی او بلی وے جب خدایا محبت لحاغ خلق ناری نئے واڑ خراو خزی خریدی صحیح ناغوی شکم خلق دی دنداری نی او زمان پا نظر کسی خردی ناغوی چې بے خدایا محبت لی هغه خلق نارینه واړه خره او خزی خریدی او خیره ذخیره د دنیا مکه و رحمانا چې ذخیره د دنیا مکه و رحمانا دا هم واړه د خاور ذخیری دي ځکه انجام خو هم دغه دی نه تا رحمان بابا څخه هغه جوړ حمجانو خوړه حمجانو روښه رحمان بابا روښه نو آیت نمبر
19 نمبر آیات. د آیت نمبر 25 رستنی حصہ وګوره پیدا رکھا. وما يضل به الا الفاسقين گمراہ کی دی سرا مگر ناکار خلق. اس ناکار خلق سو نو دا اللہ تعالی دا ناکار خلق کو صفت بیان ہے. الذين دعا خلق دی ينقضون عهد الله چې دایما تبي وعده الله تعالی من بعد میثاقه پس د دینه چې دا وعده مضبوطه کړی دا مضبوطه وعده الله سره کړی دا په قسم باندې خو بیا یې ما کوي. الله تعالی دا خلق نه دی دا ناکار خلق دی او دویم ناکار صفت دی. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل او دیشلوی قطع کئی کٹ کئی ما آشے چی امر کردے اللہ تعالیٰ دا غیر تڑن نو امر کردے اللہ تعالیٰ دا تڑن چی ما سر برشتہ پیدا کے. اللہ تعالیٰ سو حکم کردے انسانان تا چی ما سر برشتہ پیدا کے. اللہ تعالیٰ انسانان تا سو حکم کردے چی انسانان سر برشتہ پیدا کے. اللہ تعالیٰ انسانان تا سو حکم کردے محمد رسول اللہ سر برشتہ پیدا کے. اللہ تعالیٰ انسانان تا سو حکم کردے مسلمانان سر برشتہ برقرار ساتھی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں تصو حکم کرے رشتہ دار سر بترون ساتھی. صحیح شو سورہ نساء. سورہ نساء پیرام لمبنے ہے. یا ایها الناس اتقوا ربکم او انسانان اویریږئ د خپل پروردگار نه الذي هغه پروردگار خلقکم چې تاسو پیدا کړی من نفس واحده دیو نفسنا دیو آدم علیہ السلام وخلق منها زوجها پیدا کړی د نفس نه جوړه د حوا وبث منهما اخوار کړي دي منهما پیدا کړي منهما د دې دوارونه رجالا کثیرا ډېر نارینا ونساء ډېر زنانا دا ټول دنیا ته ډکه شوې ده. فاتقوا الله الذي يرجى الله تعالی نه آغا الله تساعدون به چې تاسو یو بل غوښت کوي د هغه الله په واسطه چې سړي ضرورتي نو سړي ته خدای د پاره سو ورته خدای د پاره سړي سره سو زیاته کوي دا څه کوي خدای د پاره دا زیاته را سره الله تعالی وایي ته زمانوم د غبل ته قران دکې او چې کله ستا وس راشي نو بیا دې په نظر کې نه صحیح یعنی تاسو سره زیاته کیږي خو بل ته خدای د پاره دا کار را سره مکوا یا خدای د پاره را سره امداد وکړه. الله تعالی وایي چې دغه خدای چې کله ستا وس راشي ستا خو بیا ظلم کې زیات نه صحیح یعنی معنا دا چې شرم نه لري چې تاسو سره زیاته کیږي خدای دې یادي چې ته زیاته کې بیا خدای دې یاد یوا چې ستا ضرورت نه خدای دې یادي او چې بل کا ضرورت نه بیا ته خدای نه یادي خبر دې انکرال صاحب خبره الله تعالی وایي چې زما په دینوم باندې د بل نه غواړي چې بلوم زما په نوم تاسو سوغتل بیا غلم ورکاو کنه صحیح شو. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شپږ خبره وکړي وی فرمایل چې ان الله حرم علیکم عقوق الامهات الله تعالی تاسو باندې حرام کړی دي چې د میاندو نافرمانی وکړي دچا د میاندو نافرمانی وکړي و وعد البنات او خدای در باندې حرام کړی دي چې لونه ژوندې خای کې ځکه عربو کې دغه رواج ومنع وهات او الله تعالی در باندې حرام کړی دي ومنع وهات چې بل توای راکا او ته چاله د ورکو قائل نه ومنع وهات چې بل توای راکا ها او ته چاله د ورکو قائل نه او به فرمایل وکره لكم الله تعالی دا بدګنی تاسو د پاره وکره لكم الله تعالی بدګنی تاسو لپاره قیل وقال هوایی خبره کول بهم سبي بنیاد خبره کول قیل وقال معنا څه شي بی بنیاد خبره چې فاونډیشن نه بس راځي لګي نه بی بنیاد پروپاګاندا چي ورته موجود دور کې ورته څه پروپاګاندا د پروپاګاندا حقیقت نه بس پروپاګاندا یې صحیح ادا څه خورشي څنګه څه تاسو کې چې راځي قیام دې وقیل وقال وکثرت السوال او الله تعالی تاسو د لپاره بدمنی
کثرت چې به مقصد سوالونه کې څه کې به مقصد سوالونه کې و اذاعه الاموال او الله تعالی تعالی لپاره بدمنی چې خپل مال به مقصد ضایع کړي. واتقوا الله الذي ورګ الله تعالی غنا تساعدون به چې تاسو یو بل نه غوښته کوي دا غپنامه ولرحام او یریږي درشتونه ولرحام یریږي دسنه درشتونه چې رښتې مکټ کوي رښتې مکټ کوي. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله الله تعالی رشتہ داری پیدا کړه څه کړو رشتہ داری خدای په باندې یو شکل دی دا ریلیشن دی د دې خدای په باندې یو فزیکل شکل دی یو دنیا ده هغه ته وایي ورلد اف ماډلز سو ورته ورلد اف ماډل یا ورلد اف سمبلز صحیح نو دا زمونږ ټول اعمال دي د دې ځان له الته یو شکل دی د دې عمل له اکبر عمل دی د دې ټول شیانو ځان له الته یو فزیکل شکل دی اټول شنو ته ځان له یو فزیکل شکل نو دا رنګ د رشتہ دارین یو فزیکل شکل دی نو چې الله تعالی دا رشتہ داری کله فزیکل شکل کې پیدا کړه نو ورته وړاندې شي نو دا وړاندې شي ورته رسول نو ورته انت الرحیم ستانم دې رحیم ستانم دې رشتہ دار ته سوې رحیم وانا الرحیم او زمانم دې رحیم ستانم دې رحیم ازمانم دے رحیم نس کے یو یا فرق دے رحیم او رحیم نا اللہ تعالی ورتے بک آخذو و بک اعطی پتا بڑیرو خلقو لخیر ورکوم او استاد وجی بڑیرو خلقو لعذاب ورکوم پتا ہو لگے چی پتا بڑیرو خلقو لخیر ورکوم او استاد وجی بڑیرو خلقو لعذاب ورکوم یعنی معنی دا چی سوک در رشتہ دارائی خیالو ساتی اللہ تعالی ورڈیر خیر ورکی چی سوک نو ساتی اللہ تعالیٰ علیہ سزا ورکړي. صحیح او یو بل حدیث کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې صل من قطعك واعف عن من ظلمك واحسن الى من اساء اليك چې څوک د سر رشتہ کټ کوي ته ورسره تړه هغه ته نظام راخي خود نظام یې داوګو دا تار دی یو طرف یې سلامت سره دی دا رشتہ داری ده یو طرف یې سلامت سره دی بل طرف ما سره دی اوس سلامت په دې تار باندې زور کوي لماده لاس خلاصي چې دا رشتہ ختموم صحیح خو زه په زور نه کوم که زه په دې غاړه زور کوم په دې غاړه نو څه بوشي دا نس کې پریشي نو پیغمبر اسلام فرمایل چې سلامت زور کوي خلاصي تور پسې داس نرماوه ایسا کو نرمور په دې کټ شي ځکه په هغه غاړه زور کوي په دې غاړه زور کوي خدا کټ کیږي نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې سل من قطعک تړون ساته هغه چا سره چې څوک تانه رشتہ خلاصي تور پسې تار نرموا واعف عن من ظلمک کچا در سره جاته وکړو ته معاف کا واحسن الى من اساء اليك چا در سره بدی کړی دا تور سره احسان وکړه چا در سره بدی کړی دا تور سره څه احسان وکړه سره خو چې رشتہ داری ختم نشي رشتہ داری ختم نشي دا مومن الله تعالی هم غواړي پیغمبر اسلام دا غواړي چې سره مومن شي او نه شیخ نو مقوله او نو هغه اصفهان ته راغلو سادی بابا نو بازار کې روانو یو اسپانی کو په جن ځو سادی شه السلام علیکم وعلیکم السلام ویجی ته سادی شه وی او دغه څه وګڼم نو سادی شه ته فورن تاسو کوي شما د اصفهان ته دا اصفهان دی بلې نو ورته دا اصفهان خلک څنګه خلک دي ځکه یې په لومبي دل لاغلم سره دې پاتې کېدل غواړم نو سړی کوم ځای ته نه ولر شنلتا چې سره ملاو شي ورته سره دې پاتې کېدل غواړم دا ګرینډا هل خلک څنګه خلک دي سړی طبيعت معلومه نه ورته چې دا ډېر خلک دي وی څنګه خلک دي وی احسان فراموش دي احسان فراموش نه دي څوک سره احسانو کی نو د احسان بدله خامخا خدا صحیح نو هغه ورته هم چې سګان شیراز نو هم څو قرانه شیراز دا خو د شیراز د خونو په شان دي هغه ورته شیراز د خونو په شان وي او دوه خونه
د یوم ډونګ غری خپل خپل ورته نه رسي دا بلم غری دا هغه خپل خپل رسي دی هغه غری هغه دی غری دواړه یو بل سره احسان کوي غری احسان نه دی صحیح نو سره هغه اصفهانه هغه په بل سایډ ایکستریم ته لاړ ویجی دا ډېر غیرتمن خلک د اصفهان دا وې څنګه غیرتمن خلک دي به د بدای بدله خامخالي به غیرت نه دي څنګه دي غیرتمن خلک ته شکر سره زیاته و کی سپېړې بدله په پړق باندې خلاصي نو سادي بابا ورته هم چې سګانه شیراز دا خو د شیراز د سپو په شان دي ځکه یو سپې غفو کې بل ورپسې غفو کې دې چکوړګي هغه هم چکوړګي صحیح پته نه پریوي صحیح ناسپانه غریب ہے راشه کوم دا د صورت دي هغه دواړه تا تین تیرا کړل نه دې کې څه نمبر ورکړي نه دا هغه کې خو پدې کې خورا کړ په دې بل کې دي سپیکرل نو ورته سادي بابا ته عقل من سره واسترا ته وایا چې د خو خلکو شناخت څه دی یا کوالټي څه ده نو سادي بابا ورته وې نه کی به بدلې نه کی کار خرانست و بدی به بدلې بدی کار سگان است و نیکی به بدلې بدی کار انسان است چې د بدای بنده کې نیکیو دا د انسان کار خدای ډېر وسیع ظرف وایي دا ساده کار دی دا ډېر وسیع ظرف وایي خو د انسان فطرت ته شیشتا صحیح خوځدار چې هغه فطرت ولا چېړل غواړي فطرت ولا چېړل غواړي صحیح وزمون پښتنو په مزاج کې هم دا شیشتا اور خو زمون مزاج کې دا چې پړک درک نو پړک سره ورکی یا پړک ورکی کو وسینې زې څلور ورکی یو څو لګته ورکی صحیح شو حکم بالفرض اگر ضمیر ته ولا اوچړه یعنی ذاته دی وسره وکړو خو فورن دی ورته وي یاره ما معاف کما ډېر شو بس فوري ته هغه وډرل شي ځکه په نشه کې شیشتا صحیح او بلکې دا نه بلکې د بل محفل کې ستا تعریف هم کوي اسف الله خان دا ډېر کردار سره دا کله ما فيه ته نه وته کردار سره دی غوې د سړي زوی نه دی صحیح او د سړي زوی نه مال الله تعالی کړو چې واسه ګرځي سر په لاندې کو په باندې کو صحیح وکړي ورته وي چې بس مان زیات یو شو په نشو ام معاف مکا بس به تعریف را دي کوي دا خاصه ده صحیح ده نه نو تاسو خپل سبق ته چې والذین کسان یصلون ما امر الله چې دوی جوړ راولي تړون راولي دا چې امر کړی الله تعالی غیبانه یو سره چې جوړو تړون راوستي شي ويخشون ربهم ايريجي دوی پروردگار خپلنا ويخافون يريجي سوء الحساب دنا کار حساب دا نو دې نه پته ولګی دا چې کوم خلک رشتہ دار سره احسان کوي سره دې کې رشتہ دار سره بدیوم کوي د سره الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې اکاونټیبلټي سخت نه کوي نرم اکاونټیبلټي کوي ځکه دا کریډټ جوړ شوی دی دا څه شي دی کریډټ نو کریډټ په چې جوړ نه بانکونو ورته بلا لون ورکوي نو الله تعالی سره کړی دا کریډټ جوړ شو نو الله تعالی بلا دې جرمونه ورته معاف کوي والذین واکسان صبروا چې هغه د صبر مظاهره کړی دا ابتغاء وجه ربهم اغوی لټوي رضامندی د پروردگار پر صبر کوي برداشت کوي د استقامت مظاهره کوي سره پاره چې د الله تعالی رضامندی ورته حاصل شي واقاموا الصلاة اقائم منذنا وانفقوا مما رزقناهم خرج کوي مما د اغنا رزقناهم چې مو ورته ورکړل دي مال سرن پپټا او غلانیتن اپخکارا پپټم خرج کوي پخکارم خرج کوي کلا پخکارا باندې خرج کول دا د شریعت په نظر کې ممدوح وي او قابل تعریف وي او کلا پپټا باندې دا د شریعت په نظر کې قابل تعریف وي نو علماء کرام ذکر کوي چې ادارې لشه ورکي نو اوپنلی ورکا کله چې ورکي انسټیټیوشن لا نو څنګه ورکا اوپنلی ورکا سیف الله خان ته وایي چې ته ادارې لا مسجد له څه ورکي نو اوپنلی ورکا څنګه دا خو چې باندې احسان نه ده چې باندې احسان دی نو څنګه ورکي دا ته قاضي فضل الله ورکي کې ادارې لا نو وېدا اوپنلی ورکا چې د نورو ته هم ترغیب ملاوي شي چې دا نور انکریج شي او چې فرض لور کې هغه سیکریټلی ورکا چې دا غي عزت مجروح نشي چې فرض لور کې هغه سیکریټلی ورکا ځکه اوس مثلا سفر خان دا کار کوي نو بالفرض دا څه کوي چې د سل رپورټ یو بلی نیول دي اما ته قاضي سے واره دا $100 صحیح
نو $100 خو به دې راکړي خو زما عزت به د ټولو خلکو په نظر کې ډېر مجروح شي صحیح نو ته چې بیا بار دې نو مال راکړه دا در ځان ته $50 وانفقوا مما رزقناهم ناس حیات تبل شوینا د بیا منل دی یو چیلې صحیح او دی وڅ په کوم ورځ واوره ووري په واوره دی وی لم په تبکو چې په کوم ورځ باندې واوره ووري یو واره په ګرانه کې نه نو دا فرق وانفقوا مما رزقناهم خرقی مما داغشینا رزقناهم چه ورکڑی مونگ دیتا سرن پپٹا و غلانیتن پسکارا ویدرعون بالحسنت السیئا ادفقی پنیکی بانی بدی پا بدائن دفقی پنیکی بانی بدی چاو سر زیادے کردے دیور سر احسان کئی دسادی بابا خبر ہے اولائک لهم عقبت دار ددائے کسان پارا عقبت دار بہترین انجام دے عقبت دار مانا بہترین انجام ددائے خلقو دا پارا دے اس بہترین انجام سے شاید $100 بورتا ملا ہوشی اللہ وینا جنات غدن دائمی باغونا دی دا سے باغونا دی ایور گرین دی ایور لاسٹنگ دی حصے و نعمت پہ کی ختمی گی نا اللہ نے منہ تبوز دی جنات غدن دائمی باغون دی یدخلون آدو باغیت داخلی دی ومن صلح من آبائهم او آغسوک چه صالحانو د پلارانو نکانو دوینا وازواجهم اردوی د سپاوسنونا وذریاتهم د دوی د اولادا والملائکتو فرشتے يدخلون علیهم داخلی کی بدوی بانے من کل باب د هر دروازے سلام علیکم سبوی ورتا فرشتے پہ داخلی د هر دروازے جنت کے اور فرشتے بولتے السلام علیکم سلوٹ بگئی ورتا سمجھو لوی حیثیت تے فرشتہ پر سلوٹ گئی سلام علیکم وی سلامت یادی تاسو بانے بما صبرتم فسبب دے چھ تاسو کم د صبر استقامت مظاہرہ کردا فنعم عقبت دار پس بہترین صالح انجام دے والذین او آکسان ينقضون عهد اللہ چھ غیمن ماتوی وعدد اللہ من بعد میثاق پس دے چھ مضبوطے کرے ودا ویقطعون اکت کئیما امر اللہ آغا چی امر کردی اللہ تعالیٰ غیبان ایو صدا چی جوڑی راوستے شوی افسدون فی الارض افساد پیلاوی خوری پزما کی اولائک دا کسان لهم اللانا دوید پارا لانت دے ولهم سوء الدار دوید پارا ناکار زائدے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا الحمد لله وعزمنا وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وأرحم الراحمين اشتياق